په نیټ باندې اکثر خلک د نبی علیه الصلاۃ والسلام روزه مبارکه خای او څوک د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبر مبارک کپړه خای. خلکو ته یو قسم دکانداري جوړه کړې دا د نبی علیه السلام د قبر مبارک دا کپړه دا څوک په مخ وایي څوک په سینه وایي دا ټول دروغ دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک ته دا یاد وساتئ محمد بن سلمان چې د سعودي عرب بادشاه دی هم دننه نشي تللی په دې دننه چې کومه روزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته خو څوک نشي تللی په دې جنګلو کې دننه یو حال غوندې دی هلته د مسلمانانو بادشاهان که لاړ شي نو د عزت په طور هلته دننه کوي خو د نبی علیه السلام روزه مبارکه یاد وساتئ محمد بن سلمان هم نشي کتلی. دا خلکو دروغ د ځان نه جوړ کړي کپړې راوړې ده اصل کې د هول کې وکتې شي په دې کې یو کپړه ویزان دی او داسې ښایسته غوندې ګنبد یې جوړ کړی وړوکی اصل کې او دې پاسې بیا کپړه اچولې ده دلته کې به فاطمه رضی الله تعالی عنها دلته به هغې مونځ کو نو د هغه ځای نه دغه کپړه تاویږي دا چا جوړه کړې وه دغه کپړه یې پې پاسه واچوله دا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دا کپړه پې هغه واچوله نو دغه کپړه چې دا خلک په دنیا کې ښیي چې دا د نبی علیه السلام په قبر مبارک لګېدلي دا ټول دروغ دي هیڅ حقیقت د دې نشته.